بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم سید قیوم سواتی دی. مسافر یم، په امارات کې ژوند کوم او ډېره زندګي مې هلته تېره شوه. او داسې به ووایم چې د ځوانۍ هغه خوږه ټوکړه چې وه هغه په مسافرۍ کې تېره شوه. ځکه د مسافرو په درد پوهېږم او درد محسوسوم. نه پوهېږم چې د کوم ځای نه شروع وکړم. د مسافرو دا قصه چې ده دا ډېره اوږده ده، خو زه به د 20 مارچ نه د کورونې چې کله حمله وکړه، په 20 مارچ زموږ سره زیاتی دا وشو چې زه په 20 مارچ راغلم او په 20 تاریخ باندې ایرپورټونه بند شو. ټیک دی جي. د هغې نه پس کسانو ټکټونه اخیستي وو، د چا پلار مړو، د چا مور مړه وه، څوک واده له را روانو. هغه خلک په غیر څه اطلاع نه حکومت پاکستان د پاکستان ایرپورټونه بند شو. موږ ته مخکې ووایي دا خلک به ټکټونه اخیستي دي. هغه خلک چې د هغوی 1000 درهم او 1500 د هغوی تنخوا وي، هغوی د دې لپاره ډېر مخکې ټکټونه اخیستي دي. دغه هم وشوه. بیا داسې وشوه چې د هغه ځای مړي پکې وشو. ډېر مړي داسې وشو چې د خفګان نه وشو، چې دا کرونا څنګه چې هوا ورکړلی شوې وه، دا خو زموږ ایمان دی، موږ ایمونو چې دا مرض شته دی. خو هلته خو موږ مطلب دا دی پردی وطن دی، په هغې قانون موږ ډېر زیات عمل کوو. د دې وجې نه داسې وشوه چې ډېر کسان پکې په مسافرو کې مړه شو د یارې او ترخې نه. د دې نه پس بیا د دغې مړو خبره چې وه د هغه هم د راوړو څه سیسټم نه و. بیا داسې وشوه چې زما ورور دی، هغه د کارګو د جاج سره خبره وکړه. بیا زما دغه واقعات نه هېرېږي چې په اجمان کې یو مړی وشو او دغه مړی چې ونو دغه کور والا دلته پاتې شو، هغه دې په کارګو کې راغی د کوټو. نو دغه واقعات چې دي کور والا دغه خبره نه وه. بیا د هغې نه پس بیا میلان وشو چې مونږ جازونه سټارټ کړو. د هغې نه پس فلایټونه دغه شو او صرف پی آی ای ته یې دا ډر وکړو چې یاره زه ټیک ده پی آی ای به. بیا د هغې نه پس دا خبره وشوه چې د بدقسمتۍ نه د کونسلیټ زموږ سره همیشه زیاتي کړي دي. ما ته وایي د رسل خیمې او د دوبۍ ډېره غټه لار ده، 120-130 کیلومتر ده. یو څیز باندې ما ته وایي ته رسل خیمې ته لاړ شه. هغه زما سره په هغې کې نه کوي. زما د هغه د پاسپورټ او دغه کار دی، ته زما د ټکټونو اختیار ولې هغې ته ورکوې؟ ټیک ده، هغه هم ټیک ده، هغه یې ورته ورکړو. داسې وشوه چې بیا په 3,500 او په 4,000 ټکټ د دوبۍ زه خبره کوم، د سعودي نه کوم. دغه هم وشوه. بیا سعودي کې چې کم مړي شوي دي، او د سعودي خبره داسې ده چې په سعودي کې کسان اسپتال ته تللي دي، هلته یې داخل کړي دي، انډیوالان پسې تللي دي. زه به هغه ساده خبرې کومه. انډیوالان د هغه ځای هغه ملګري پې زموږ پوهېږي، ساده خبرې کومه. ساده خلک یو، مسافر یو، تعلیمو نشته دی، دغه نشته دی، خو درد محسوسو. داسې ده چې انډیوالان پسې چې لاړ شي، وایي هغه خو نشته، څه شو؟ هغه وایي جوړ شوی دی، تللی دی. 3 ورځې پس ورته ټلیفون کوي، هغه په پلاني مقبره کې ښخ دی. اوس که څوک درد محسوسوي، زه خو راغلی یم په خپل کور کې روټۍ خورم، په 20 تاریخ الحمدلله خپلو بچو سره ناست یم. خو ما تاسو ته ووایي چې د ژوند زه چې څه محسوسوم، هغه مراد سعید صاحب او زموږ وزیر اعلی صاحب نشي محسوسولی. او زه په دې نه پوهېږم چې څومره مسافر چې دي په 100 کې 30 چې دي، نو هغه زموږ د 3 صوبو دي او یا زیمه. بیا هم داسې وشوه چې زما د ایرپورټ، زما د پېښور ایرپورټ و، خو مطلب دا زه به پنجاب ته راتلم. په پنجاب کې چې د هغو سره کم په قرنطین یا په شکل کې هم خلکو کم بزنس وکړو، هر چا ته پته وه، په هغې باندې هم افسوس. هغه ځان له یو قصه ده که زه یې کومه دغه کېږي.
د سعودي د مسافرو ما خبره کوله چې تللي دي هغه ښخ شوي دي. زما اوس د حکومت نه دغه سوال دی چې زه خو خبره نشم کولی، منګه خو د خپل کپیل سره خبره نشو کولی، زه به د سفیر سره څه خبره وکړم، زه به د هغه ځای د شیخ سره څه خبره وکړم. خو واکدارانو له دا پکار دي چې اوس دا خبره وکړي چې کم مړي هلته وشي، د هغې نه اوس د مړي نه عالمي صحت کومه اداره چې ده هغې خو هم دا ویلي دي چې اوس د مړي نه کرونا نه لګي. نو چې د مړي نه کرونا نه لګي ته زما مړی راکړه که نه، چې زما دا به زړه صبر شي. نو ژوندی انسان تلی هلته دبن شي. دا انصاف دی، دا انصاف دی. پکار ده حکومت زما دپاره دا نشي کولی چې لکه ژوندی سړی ځي هلته ښخېږي، کم از کم چې خاورې راشي زما زړه به صبر شي. هلته چا سره چې پیملیانې دي، د چا سره چې کور والا دي، ډېر واقعیات داسې شوي دي چې مطلب دا دی. ما تاسو ته ووایي د تیمرګرې په سعودي عرب کې یو ډېر ښکلی ځوان مړ شو، دغه کور والا او مور ته پته نه وه، دغه کور والا ته پته نه وه. بیا ورته هم کونسلیټ والا وی چې ته د نمبر انتظار کوه. تاسو باید ملګرو انډیوالانو دا فیصله وکړه چې موږ به داسې کوو چې لکه کور والی ځکه نه خبره و، ظاهره خبره ده چې هغه پردی وطن دی، هلته فیملي ساتل د هغو د چا سره خو تعلقات نه وي او نه لکه خپل خپلوان وي. نو چې خپل خپلوان نو زما په سر به لاس څوک ږدي. نو د هغو دا فیصله وکړه چې لکه دیو کله کور ته ولسي موږ به هلته خبر کړو. دغه زیاتی چې دغه سفیر صاحب د بل تاسو به لیدلي چې دغه هلته یو ملګری مړ شو، په امبولانسو کې خلک راځي، په دغه کې راځي. بیا چې مړی وشو نو سفیر صاحب عملي ورته سوی د تاسو دروغ وایي، موږ له دغه راوړئ تصویر راوړئ چې خبره دروغ ده که رښتیا ده. د هغې لایو ویډیو وکړه، سفیر صاحب به کیدای شي چې بیا حقیقت یقین راغستی. اوس سفیر صاحب څوک پوه کړي په دې خبره چې به زما سره دا کم ظلم روان دی. د دې نه علاوه اوس په تېره هفته کې عمران خان اعلان وکړو چې پرایویټ کم جهازونه چې دي که هغه ایربلو دی که شاهین دی او که نور دغه په شکل کې دي، دیو له موږ اجازت ورکړو او دیو به په دې هفته کې 2 لکه مسافر راوړي. 2 لکه یو مسافر رانغی. نن هم زما ورور پرون هم زما ورور جمڅو ته لاړ، هغه تسوال هلته ټیکټونه هم هغه قصه ده، هغه زوړ امام دی، هغه زوړ تراویح دي. زما په دې د 20 مارچ نه پس ډېر چغې ووالې، ډېرې چغې مې ووالې، خو زما اواز زه نه پوهېږم چې صم بکم عمي فهم لا یرجعون څوک دي. زما د اواز کمزوری دی، که زما په خبرو کې داسې دغه دی چې لکه دا څوک مسافر خو ما اوري. زما په کمنټس کې لا اله الا الله اوس چې راتلمه زه اسلام آباد کې پاتې کېږم، د دې لپاره راغلمه، د دې لپاره ولې راغلمه چې زړه مې یخ شي په پښتو کې تاسو ته خپل جړا پر یاد وکړم. او وزیر اعلی صاحب هم زما سواتۍ لهجه وی او زه د سوات یم، مراد صاحب هم زما په سواتۍ خبره باندې ډېره خوند به ترې واخلي. خبره دا ده چې ما ته وټساپ راغی، قسم مې دی په خدای چې هغه راته ووایي چې د کجورې لاندې شپه کوو، د کجورې لاندې شپه کوو، یو ټیم خورو یو ټیم نه خورو. زه په دې خبره پوهېږم، ستاسو به ځکه یقین نه اخلي. د هغې وجه دا ده ستاسو به ځکه یقین نه اخلي چې هلته سړی تنخوا واخلي بس انډیوالۍ ده. د میاشتې کوم انډیوالي چې ده هغه یو میاشت 150 200 300 هغه ځان ښه دي، نور خو دلته پسې بابا ټلیفون کوي، کور والا ټلیفون کوي، رونه کېږي. زه بیا په دې ډېر زیات افسوس کوم چې یاره موږ مسافر ولې چا ونه پېژندو، ځکه چې لکه مسافر سندره په ما ښه لګي، په ما ټپه ښه لګي، په ما چاربېته ښه لګي.
او زه ماشوم وم چې یاره د مسافرۍ په اواز ماشومان هغو سندرې وې ما ورته غوږ کېښود نو په هغې کې د هغې خپل یو دغه دی خو بهرحال د دغه مسافر ما ته ښکاري چې یاره مسافر دي خو دا مسافر باندې زه زړه نه سېزمه دا ماته سرمایهدار ښکاري دلته که ښه نوکري وي که ښه دغه وي زما د حکومت په ما باندې زړه نه سوځي نو بل څوک دی ټیک ده د دې نه علاوه ملیشیا کې هم دا حل دی چې ملیشیا کې هغې هلته خو لږه غوندې کې ازادي ده نور زموږ د خلیج خبره خو بل شانتې ده ملیشیا کې دا خبره ده چې د ملیشیا ملګري هغوی احتجاج وکړو هغوی ونیوه بیا د عمان قصه که درته زه وکړم د عمان قصه داسې ده چې هلته کنسلیټ ته خلک لاړ شي ټیکټ اخلي هلته دا قصه ده چې هلته غریبانان تلي په دغه کې ولاړ په لین کې څوک ته جیب ووایي هغه پاکستاني سیسټم دی حالانکه د عربو د دغه نه زه ډېر زیات مطمئن یم ډېر ښه ادارې دي خو هغه خو چونکې هغه کنسلیټ پاکستانی دی که نه ځکه چې زه هغه یو کنسلیټ ته تللی وم نو هغه ټي وي چې و نو هغه ما وی دا پاکستانی لګېدلی دی ځکه چې د هغې خپل یو طریقه کار دی ډېر ښه هلته سړی تنګېږي نه بهرحال یو بابا لاړ دغه نه جیب و زموږ بل یو ملګری و دغه نه جیب و د پاکستان د عمان د کنسلیټ خبره کوم بیا د بدقسمتۍ نه بله خبره داسې ده چې خصب نومې ځای دی خصب نومې ځای دی خصب نومې ځای دی دغه خصب چې دی د عمان حصه ده د عمان حصه ده نو خصب دلته دی عمان دلته دی مسقط عمان خصب دلته دی دا د اماراتو د بارډر سره دا د اماراتو د بارډر سره دی دغه شوی دی د دې خپل عمان سره د دې څه تعلقات نشته که دی ځي هلته وړوکی غوندې کې د کانجو ایرپورټ چې دی هلته دیو بیا په هوایي کومه لار چې ده دیو هغه استعمالوي یا 200 کیلومتره د مسقط عمان لار ده او زموږ کنسلیټ چې دی هغه په دغه کې دی په مسقط کې دی دغه مسافر خبره څه ده د ملکنډ ډیویژن دی ملکنډ کې ډېر وجي دي او څه پکې سواتي دي د افسوس خبره دا ده چې دغه کنسلیټ چې دی د هغې اواز دغلته نه کنسلیټ شته نه د کنسلیټ سنټر شته او نو څه بله یوه اداره چې هغه خلکو ته چغې ووایي خو دغه یوه د ټلیفون کومه لار چې ده په هغې باندې دیو کله کله ټلیفون کوي هغې ورته خدای خبر شه چې ځان ته نه خلاصوي بیا به زه تاسو ته قسم وخورم چې ما ته په وټساپ ما ته کسانو میسیج کړي دي چې په دغې خصب کې هغې دغلته یو هندو دی او انډین هندو دی د هغه سره د کنسلیټ حساب کتاب دی حساب کتاب دا چې پاکستانیان لا ټیکټ دغه هندو چې دی د انډیا هندو دی هغه وله ورکوي نه پوهېږم چې ولې داسې کېږي زه اوس وایم چې اوس هم وخت نه دی تللی کوم مسافر چې دي راوی کاږئ خلک بیماران دي په علاج باندې هلته زیاتې چې مطلب دا دی زه به تاسو ته مثال دا درکړم چې پیپسي دلته په څو دی هلته په یو نیمه دوه درهمه دی که نه نو 2 درهمه نه هلته 100 روپۍ جوړې شوې نو هلته پیپسي هم په 100 روپۍ دی د بدقسمتۍ نه روټۍ هم په 100 روپۍ ده زما خرچه کم ځای ته لاړه اوس هم زه د مسافر دا تاسو ته یو تن نه دی لګیا زه تاسو ته د 50 لکو خلکو ترجماني کوم او زما د خبرې سره به هر سړی متفقي چې داسې دا ظلم روان دی زیاتې روان دی او نن دې زموږ سره داسې وکړي چې کم سرکاري کم ریټ دی 1100 خولی دی نن هم په ایجنسو کې او په هغې دغه کې د په 2000 میلاویږي په 1800 میلاویږي هغې ته ټیکټ میلاویږي که نه سودم ته شین دی زما پیل یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی صاحب نه دی چې مهرباني وکړه مسافر پښتانه دي هغه د وزیرستان دي که هغه مروت دي او هغه که د هر ځای سره تعلق ساتي
درد محسوسوم د هغوی د په جرګه راغلی د اسلام آباد نه ستړی وم خو دا خبره مې ضرور ګڼله چې نن هم وخت چېرته تللی نه دی مهرباني وکړه د سفیر صاحب سره خبره وکړه مهرباني وکړه د شیخ صاحب سره خبره وکړه مهرباني وکړه د چا چې وس نه کېږي هغوی د کورونا کمپاونډ چې دی عمران خان صاحب ته دا درخواست کوم چې عمران خان صاحب د ځان دپاره نه غواړم د ځان دپاره نه غواړم څوک چې ناچاره دي د چا چې وس نه کېږي د هغوی دپاره مهرباني وکړئ هغوی له د کورونې د پړ نه ټکټونه ولېږئ هغوی اساسې جوړې کړې کونسلیټ والا زموږ سره زیاتی کوي بل د کونسلیټ سیسټم چې دی صرف دا نه ده چې په ملیشیا کې دی په کویت کې دی د کویت نه د بدقسمتۍ خبره دا ده چې پښتونخوا ته یو جهاز نه راځي یو جهاز نه راځي که راځي خو فیصل آباد ته راځي نو ما فیصل آباد ته ولې وړې اول خو ما ته ټکټ نه میلاویږي نو که د امارات هم دغه حال دی زه به درته د دغې مسافرو ګمان کوم چې دا ټیم به کم شي او بخښنه غواړم نور هم خبرې کولی شم خو دغه اپیل دی او دغه خبره ده ډېره مهرباني